في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله مونږه په سورې بقره په اول آیتونو کې د مؤمنینو بارکه خبره کړې و دلته درې فرقې ذکر شوي دي یو د مؤمنینو فرقه ده د مسلمانانو د مؤمنانو دویم نمبر فرقه چې ده هغه بیا د کفارو فرقه ده او دریم نمبر فرقه ده منافقینو فرقه ده نو د مؤمنانو بارکه خبره وشوله دغه شان د کفارو فرقې بارکه خبره وشوله و دریم نمبر فرقه چې دا هغه د منافقینو بارکه ده کوم چې په مدینه کې وو او د هغې بارکه ډېر شی صفات بیان کړی شوي دي او غټ رپورټ بیان نو الله تعالی فرمایي ومن الناس بعض د خلقنا من هغه دی یقول چې وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین حالان کې دوی ایمان راوړونکي نه دي یخادعون الله نو دوی ایمان راوړونکي نه دي یعنی دوی مؤمنان نه دي ولی مؤمنان نه دي ځکه چې دوی په زړه کې خو د دوی ایمان نشته په خوله باندې چې دی هسې د ایمان اظهار کوي نو ایمان چې دی هغه صرف په خوله باندې نه یو بلکې ایمان چې دی هغې تعلق د زړه سره وي چې په زړه کې آیا دا د الله تعالی تصدیق کړی دی که نه آیا ته هغه د اسلام احکامو تر زړه او سر چې دی ښکته کړی دی که نه نو هغه خلکو چې دی دغه بعض خلک چې دی هغه به صرف دا ویل چې موږ د الله باندې ایمان راوړی دی خو په زړه کې ایمان نه و په زړه کې ایمان نه و سرسري صرف په خوله باندې چې دی دا خبرې وي نو الله تعالی ځکه وایي چې وما هم بمؤمنین حالان کې دوی ایمان راوړونکي نه دي یخادعون الله دا الله تعالی له دوکه ورکول غواړي والذین آمنوا او ایمان والاو له دوکه ورکول غواړي دی کوشش کوي چې مونږ په دې طریقې سره الله تعالی له دوکه ورکو نو دوه خبرې یو خو الله تعالی له دوکه نشي ورکولی ځکه چې الله تعالی عالم الغیب او هغه په هر څه باندې لیدونکی دی الله تعالی له څنګه دوکه ورکوي او یا د دې نه مراد دا دی چې دوی د الله رسول او مؤمنانو له دوکه ورکول غواړي نو الله تعالی دغه دوکه خپل طرف ته منسوب کړه چې دا د دغې رب له دوکه ورکول غوښتل غواړي خو دوی الله تعالی له دوکه نشي ورکولی مؤمنانو له هم نشي ورکولی وما يخدعون او دوی دوکه نشي ورکولی الا انفسهم مگر خپلو ځانونو له وما یشعرون حالان کې دوی احساس نه لري نو دوی ځانون له دوکې ورکوي ځکه چې د دې نتیجه خرابه نتیجه بده نتیجه چې دی هغه په دنیا او په آخرت کې د هغې هلاکت دی هغه نتیجه هغه په دې باندې پخپله راځي هغه په مؤمنانو باندې نه راځي او نه په مسلمانانو راځي ځکه چې الله عالم الغیب دی هغې له څوک دوکه نشي ورکولی په دویم نمبر باندې هغه مؤمنان دي نو مؤمنان چې دی هغه الله تعالی د خپلې وحي په ذریعې د پیغمبرانو په ذریعې دلایل او د قرائنو په ذریعې سره هغه پوهې کوي هغې خبرداره کړي دي چې مؤمنانو دا خلک به داسې داسې کارونه کوي د هغې نه ځان بچ کوئ نو ځکه وایي چې وما یخدعون الا انفسهم دی چې د خپل ځانون له دوکې ورکوي بل چا له دوکه نشي ورکولی فی قلوبهم مرض د دوی په زړونو کې مرض دی بیماری ده فزادهم الله مرضا نو الله تعالی به زیات کړي دغه مرض نور هم د دوی په زړونو کې د دغه نفاق او د بېایمانۍ مرض دی دغه بېایمانۍ مرض داسې دی
چې الله تعالی به نور هم دغه زیاتوي، یعنی دغه حسد، کینه، دغه بغض، دغه بیماری، دغه بیمانی، دغه نفاق، دا به الله نور هم زیاتوي. ولې به زیاتوي؟ ځکه چې الله تعالی هغه ورځ په ورځ قرآن مجید هغه نازلوي، آیتونه نازلوي. دغه شان الله تعالی ورځ په ورځ د قرآن هغه فتح او نصرت زیاتوي. دغه شان ورځ په ورځ الله تعالی د مسلمانانو شوکت او شان چې د اوچتوي، نو چې هغې ورځ په ورځ باندې دا اینی چې یاره دا خو د مسلمانانو دا شان او شوکت برکېږي، روان دی، او مسلمانان هر ورځ چې فتح او نصرت په لاره باندې روان دي، نو هغې چې په زړونو کې هغه حسد نور هم زیاتېږي، د هغې په زړونو کې هغه نفاق نور هم زیاتېږي، هغه نور هم دننه سوځي. نو دغه سوځېدو او دغه حسد او نفاق او مرض ته یې ویلو چې فزادهم الله مرضا، الله تعالی به د دوی دا مرض نور هم زیات کړي. ولهم عذاب علیم، او د دې خلکو دپاره به یو دردناک عذاب وي. ولې به دردناک عذاب وي؟ بما په هغه سبب باندې کانو چې دوی وو یکذبون، دروغ به ویلو. دروغ به څنګه ویلو؟ بره یو تذکره وکړه که نه چې من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. بره یې ویل که نه چې دوی وایي چې موږ ایمان راوړی دی، په ایمان هم راوړی دی په الله باندې او په یوم آخرت باندې، حالانکه دوی ایمان نه دی راوړی. صحیح ده که نه؟ نو چې ایمان یې نه دی راوړی، نو دوی چې دغه دروغ یې ویل، بما کانو یکذبون، دروغجن شروع. نو د دغه دروغ او د دغه دروغ سره چې کومه تړلې شوې خبره ده، یعنی ایمان نه راوړلو، نو په دغه سبب باندې به چې دوی ته سخته سزا میلاویږي. نو ویلهم، او د دوی دپاره به عذاب وي علیم دردناک، بما په سبب د هغه څه کانو چې یکذبون چې دوی دروغ ویل. وإذا قيل لهم کله چې دوی ته وویل شي لا تفسدوا في الأرض، په ځمکه کې فساد مه خوروئ، قالو نو دوی وایي انما نحن بېشک مونږ خو چې یو مصلحون، اصلاح کوونکي یو. یعنې دوی ته به کله وویلی شي چې یاره تاسو دا منافقت مه کوئ، تاسو د مسلمانانو خوا ته ځئ د کفارو خبرې کوئ، او د کفارو خوا ته ځئ د مسلمانانو خبرې کوئ، او بیا چې د کفارو کوم اعتراضات او شبهات دي هغه راوړئ د ضعیف مسلمانانو او د کمزورو مسلمانانو په منځ کې هغه تاسو چې دی هغه خوروئ. نو دغه شبهات او اعتراضاتو د وجې نه کمزوري مسلمانان چې دی هغه څه چل وشي، هغه د تذبذب شکار شي، نو هغوی واپس هغه طرف ته چې مایله شي. نو دا چې دی دا فساد شو که نه؟ نو چې کله ورته وویلی شي چې دا فساد تاسو مه خوروئ، د دغې خلکو خبرې ضعیف مسلمانانو کمزورو مسلمانانو کې مه خوروئ، نو قالو انما نحن مصلحون، مونږ خو اصلاح کوونکي یو، مونږ چې دی هغه د کفارو د مسلمانانو په منځ کې دوه قومونه دي، دې منځ کې هغه نفاق ختمول غواړو، دې منځ کې مونږ هغه دشمني ختمول غواړو، هغه کم لرېوالی راغلی دوریانې راغلي هغه ختمول غواړو، دا نږدې کول غواړو یو بل ته. صحیح ده که نه؟ نو ځکه وایي چې مونږ خو مصلحین یو، په دې زمانه کې هم داسې شته که نه چې ته ورته ووایې چې هلکه داسې کار مه کوئ، هغه وایي چې یاره دا نه مولا یې جوړ کلی پاګل دی، دا نه مولا یې جوړ کلی پاګل دی، دا څه نه څه خبر دی. انما نحن مصلحون، مونږ خو اصلاح کوونکي یو، مونږ څه یو؟ مونږ خو اصلاح کوونکي یو. دا په دې زمانه کې هم شته او دا په هره زمانه کې چې یاره ښه خلک چاته وایي چې یاره دا کار مه کوئ او په هغې باندې بده ولګي یا د هغې د میشن خلاف وي، نو هغه بیا په تا پاسې شروع وکړي چې یاره مونږ خو چې مصلحین یو، تاسو په غلطه لار روان یئ، تاسو مونږ ته دا مه وایئ. الا، نو الله تعالی ورته وفرمایل چې الا خبردار انهم بېشکه دا خلک هم المفسدون، دوی فساد کوونکي دي، هم المفسدون، انهم هم دا همې چې تاکید دپاره راوړو چې ګوره بل څوک دا فساد خپروونکي نه دي، هم المفسدون، دغه خلک فساد کوونکي دي، فساد خپروونکي کم چې وایي چې مونږ خو مصلحین یو، ولکن لا یشعرون، لیکن دوی نه پوهېږي. ځکه فساد خپروونکي دي چې یاره اصل اصلاح په څه کې ده؟ اصل اصلاح په اسلام کې ده چې یاره تاسو د اسلام خبرې خورې کوئ، تاسو ضعیف مسلمانان دي، کمزوري مسلمانان دي، هغې عقیدې مضبوطې کوئ، او کوم چې کفار دي هغوی ته چې دی شکست ورکوي، هغې ته چې هغه اسلام طرف ته راوبلئ، دا نه چې مسلمانان چې دی هغه طرف ته بوځي.
نو دغه اصلاح خو نه ده اصل اصلاح دا ده چې کافران مسلمانان کې او ضعیفه چې مضبوط کې وإذا قيل لهم او کله چې ویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناس څنګه چې ایمان راوړی دی نورو خلکو یعنی د ایمان د معیار چې دی هغه څه شی دی نو د ایمان معیار چې دی هغه د صحابه ایمان دی نو صحابه چې دی هغه معیار حق شو د صحابه ایمان چې دی هغه څه شو معیار شو زمونږ دپاره هغه زمونږ دپاره ماډل شوې هغه زمونږ دپاره نمونې شولې و چې د صحابه د ایمان نه او د صحابه د اسلام نه څوک اخوا دېخوا لږ ځي نو هغوی چې دی هغه په سمه لار باندې نه دي ځکه چې قرآن مجید وویله چې کما آمن الناسو وإذا قيل لهم کله چې وویلی شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناسو څنګه چې دی نورو خلکو ایمان راوړئ یعنې صحابه قالو د دوی مفسدین وایي انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء څنګه چې دی بوقوفو ایمان راوړی دی څنګه چې دی بوقوفو ایمان راوړی دی ځکه ورته بوقوف ویل چې یاره صحابه به د خپل ایمان د بچ کولو لپاره جان مال عزت هر څه ورکول خو ایمان به نه پرېښودل د هغې لپاره به رسول الله مبارک چې کله موږ وکړو ډایرکټ به جهاد دپاره تیارېدل کله به مې ویل چې یاره خپل مال راوړئ ډایرکټ به خپل مال راوړو کله به مې ویل چې خپل اولاد تیار کړئ ډایرکټ به تیارو کله به چې ویل چې کورونه پرېږدئ ډایرکټ به پرېښودو نو دغې هر څه ته دغې قربانۍ ته چې دی د مفسدینو څه وویل د منافقینو سفها دې ته بېوقوفه وویل نو دغه یې ویل چې کما آمن السفها نو الله تعالی ورته وایي چې الا انهم خبردار بېشک